په سکرین باندې چې تاسو ته کوم دا تصویران ښکاري دا د مولانا فضل الرحمن صاحب تصویران دي چې ظالمانو ډېر په غلطي طریقې سره ایډیټ کړي دي او بیا نت لور کړي دي او بیا ورپسې قسم خبرې کوي. خو اسې زه وایم چې دا خلک به په کومو سترګو باندې خدای پاک ته مخامخ کېږي او دوی به الله پاک له جواب ورکوي. ولې ستاسو به سترګې نه پټېږي، تاسو به دو پټو ځای ته نه ځئ. ولې د انسان شکل پورې خندا کوي، ولې ګیري مبارک پورې خندا کوي. که مولانا صاحب هر څنګه دی خو په مخ باندې چې کوم دی ګیره مبارکه ده، په مخ باندې د نبی اسلام سنت مبارک دي او دغه په زړه کې قرآن پاک پروت دی. نو کم از کم د قرآن د برکته چې په زړه کې قرآن پاک پروت دی، نو کم از کم د نبی اسلام سنت د برکت په وجه باندې د مخ پورې خنداګانې مه کوئ، ټوکې ورپورې مه کوئ. دا ډېر زیات ګناه دی او ډېر زیات زیاتې دی، ځکه چې موږ به خدای پاک ته مخامخ کېږو، موږ به الله له جواب ورکوو. ووټ ورکول دي، پارټي سپورټ کول دي، هغه ستاسو خپله مرضي ده چې تاسو ووټ چاله ورکوئ، ستاسو زړه کوم ځای کې مطمئن دی. شکه ووټ ورکول دي، که مولانا صاحب لی ورکوئ، که عمران خان لی ورکوئ او که نواز شریف او شهباز شریف لی ورکوئ. خو کم از کم د یو ووټ په وجه باندې خپل آخرت ته ځان له تیلې مه وهئ. څه د دې ګناه نه خبر یې چې د دې څومره ګناه ده. ولې مخونو پورې خنداګانې کوئ؟ په دې ایډیټینګ کې تاسو له څه راشي چې تاسو د مولانا صاحب تصویران راخلئ یا دا شان تاسو د نور چا تصویران راخلئ او هغه تاسو په غلطه طریقې سره ایډیټ کوئ او بیا تاسو نیټون له ورکوئ. خپل پین پال ور تاسو په دې باندې سیوا کوئ، پین ځان له سیوا کوئ، پال ور ځان له سیوا کوئ، خو په یو ښه کار باندې ځان له سیوا کوئ. د بل مخ پورې خنداګانې مه کوئ. تاسو چې د مولانا صاحب دا شان تصویران شیر کوئ، نو تاسو د مولانا صاحب دا تصویران ولې نه شیر کوئ چې دا کم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، چې په کومو تصویرانو کې هغه سره په لاسو کې قرآن پاک دی، کومو تصویرانو کې هغه غټو علماء کرامو سره ملاویږي، په کومو تصویرانو کې او په کومو ویډیوګانو کې هغه زموږ د دین دفاع کوي. تاسو هغه تصویران ولې نه شیر کوئ؟ تاسو ته ښه پته لکه کتونکو چې زه یو پارټي هم نه سپورټ کوم، خو رب ته مې دغه یو د وایي چې الله پاک زموږ د دې ګل په شانتې په وطن موږ په دې خاوره باندې دا شانتې حکمران راولي چې کوم زموږ د وطن دپاره، کوم زموږ د خاورې دپاره، کوم زموږ د غریب ولس دپاره کوي. ټول په کمنټ کې آمین ولیکئ او دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ چې هر یو مسلمان ورور ته زما دا ویډیو ورسي.